السلام علیکم د نیوز میوز قدرمندو کتونکو زه یم رفیع الله خان زمونږ سره نن د سوات یو شازلمې چې سنگینګ طرف ته مخه کړې ده داغه نوم محمد طلحه دی داغه نه به تپوس کوو چې په دې کوم عمرۍ کې هغه سنگینګ طرف ته څنګه راغی او هغه څه کول غواړي او داغه فیوچر پلانینګ څه دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. محمد طلحه دا راته ووایي چې خپل کوالیفیکیشن حوالې سره راته ووایي چې ستاسو کوالیفیکیشن څه دی او بیا راته دا ووایي چې په دې عمر کې سنگینګ طرف ته څنګه راغلی. زه سیکنډ ایئر سټوډنټ یم او میډیکل سټوډنټ یم او سنگینګ سره شوق چې زما دی هغه پخوانه دی لکه زه چې وړوکی یم نو ایونټس له به تلم پروګرامز له فوجیانو به اکثر رالو زه به یې بوستم میل نغمو دپاره نو په هر یو پروګرام کې به زه فسټ راتلم او سیکنډ پوزیشن دا ما چاته نه اخیستی تړ او سنگینګ سره شوق په دې ورځ کې چې په یو 3 کاله مخکې ما آی او ای یو پروګرام و ودودیه حال کې هغې کې ما فسټ پوزیشن اخیستی و نو هغه ویډیو چې دا هغه بیا وایرل شو یو څو ورځې مخکې هغې نه پس بیا میډیا ورله وغوښتم او بیا رانه د انټرویو اخیسته. دا راته ووایه چې سکول لیول باندې به تاسو څه وې نعتونه به وې نغمې به وې څه به ویل؟ سکول کې زه وړوکی یم زه 3rd کلاس کې وم 3rd نه واله 7th پورې ما لکه نعتونه او میل نغمې ویل بیا د هغې نه پس بیا میل نغمې شروع شوې بیا لکه سنګینګ طرف ته لکه رالو بیا هم پکې لږ سانګ شروع کړو کور کې او اوس زما یو میل نغمه رانه او د کور طرف نه تاسو ته څنګه سپورټ حاصل دی ځکه چې تاسو خو سټوډنټ لایف دی نو سبق سره دا مینج کول څنګه ده؟ نه سکول کور د طرفه خو څه نشته هغه لکه ما سپورټ کوي هغه چې تاسو لکه میل نغمې ویلې یا سانګز ویلې لکه ډېر نه او جی او د څه ها جی تاسو وایئ چې موږ سیکنډ ایئر سټوډنټ یې میډیکل کوئ نو تعلیم حوالې سره به څه ویل غواړئ تعلیم به مخکې څنګه جاري؟ تعلیم چې دی نو هغه به سیکنډ ایئر پس به بي ډي ایس کوم ډینټسټ او ورسره به لکه سنګینګ هم کوم او سنګینګ سره ډېر زیات شوق. ټیک ده ستاسو د سنګینګ سره شوق دی نو ظاهر خبره ده تاسو ورچانه امپرس شوي دی چانه متاثر نو دا راته ووایه چې کم سنګران دي چې د هغو نه تاسو متاثر او هغو تاسو په خپله اورئ؟ زه خو سجاد علي د هغه نه انسپایر یم او عطیف اسلم شو دې دواړو ډېر زیات انسپایر یم. نو دا راته ووایه چې تاسو د دواړو نه انسپایر نو د چا ګانه به موږ ته اوس وایه په دې موقع؟ زه تاسو ته سجاد علي ووایم جی. ښه جي د هغه ګانه زموږ د کتونکو دپاره لږه ډالۍ کړي. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. حتی الحد راته ووایه چې د پښتنو معاشره ده دلته چې کله خلک سنګینګ شروع کوي نو خلک پې بد ګڼي نو تاسو چونکې هم د سټوډنټ لایف دی نو ستاسو خپل ملګري یا په چم ګاونډ کې د معاشرې د خلکو رویه مطلب صحیح تاسو ته څنګه ریسپانس ملوي؟ رویه خو دا ده چې د هغې طرف خلک چې دي زموږ د طرف نو هغو لکه نعتونه دا خوښوي نو ایز که په خپله زه لکه سنګینګ غواړم که نه شوق نو بس بیا دغه کوي. دا تاسو چې دا به د سکول په سطح باندې په مختلف ایونټ کې حصه اخیستله نو د هغې نه ته څومره حوصله میلاو شو؟ ډېره زیاته او جی ډېره زیاته میلاو شو. بل ستاسو اواز مونږ واورېدو ماشاءالله ستاسو اواز کې اثر هم شته نو فیوچر کې به تاسو په کم سایډ فوکس کوئ نعتونه به وایئ ګانې به وایئ ملي نغمې به وایئ فوکس تاسو په څه باندې؟ لکه ما ووایي که نه چې شوق دی نو زما سنګینګ سره دی لکه سنګینګ لکه ما بالیوډ سانګز ډېر خوښ دي لکه ډېر زیات انسپایر یم او زه ویل غواړم چې لکه مخکې لاړ شم جوړ شم که نه د مخکې تلو دپاره خو خامخا هر فیلډ کې چې خلک مخکې ځي نو څه نه څه محنت هغو ته درکاري محنت کوي نو تاسو مونږ کتونکو سره دا شیر کوي چې تاسو دې فیلډ کې مخکې تلو دپاره څومره محنت کوئ څه کوئ؟ زما خو ریهرسل چې هغه کور کې وي زه خپل ریهرسل کوم خپل پریکټس په دې باندې کوم او دې کال باندې پاکستان آیډل یو پروګرام دی
هغه اډیشنز به شروع کړي نو ان شاء الله آی د پر هم کوشش کوم چې هغه کې لږ مخکې لاړ شم. عطیف اسلم شو شو لکه دور پاکستان آیډل نو دین وتی دي کنه امید لرم چې مخکې لکه سکیږي کنه. طلحه ته ګوري چې خپل موسم دی غرمه کوزيږي کله ساس کی راوريږي نو د موسم مناسبت سره کله موږ ته لک سګان ویلې نو ډیر بخي. صحیح دی. کبھی جو بادل برسے میں دیکھوں تجھے آکے तरसे तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया. ډیر زبردست ډیر ښکلی. تاسو ګورئ کنه ډیر ښکلی موسم دی کله غرمه راځي او کله باران راځي نو خطلها درته وایي چې فیوچر پلان تاسو دا چې غټ سنگر به جوړېدل غواړئ. بل طرف ته تاسو میډیکل اغستی دی بی ډي اس تاسو وایي چې موږ به بی ډي اس سایډ باندې به وځو نو دا مینج کول تاسو ته څومره اسان دي؟ بس بی ډي اس چې ختم شي نو هغې نه پس لکه کلینیک به هم چلو ورسره سنګینګ به هم کوو نو سنګینګ به دا کوم چې لکه ځان به خپل سټوډیو وباسم او داسې لکه سنګر نه جوړېدل غواړم چې لکه ایز ا پروفیشنل که نه خپل سنګینګ به کوم خپل سانګز به تیاروم او ورسره به خپل کلینیک هم چلوم. الله دې وکړي چې تاسو خپل ډاکټرۍ دغه هم پوره کوئ ډنټل سرجن جوړ شئ تاسو او زمونږ نیک خواهشات پس تاسو سره ښه دا راته ووایئ چې موږ اورېدلي چې ستاسو فیملي کې نور څوک شته که نشته دې فیلډ کې؟ زما ورور زما وړوکی ورور نو هغه فیلډ زما سره لکه یو ځای به سنګینګ کوو سکول کې مل نغمې دا به ویل نو هغه وایي چې لکه زه نور نه کوم هغه اواز لکه برابر دی ډېر زبردست دی خو هغه شوق لکه وایي چې شوق پورې خبرې که نه چې بس څوک شوق لري جو مخکې لکه وایي که دا راته ووایي چې تاسو د ملي نغمو سره ډېر شوق دی نو د ملي نغمو والي سره تاسو څه نوی ایډیشن یا څه ملي نغمه ویلې که نه؟ زما اوس نوی ملي نغمه را روان ده په دې میاشت کې 18 تاریخ باندې نو د هغې یو څو تاسو ته به ووایم. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن دا زما ملي نغمه دا به 18 اپریل باندې دا ریلیز کیږي. دا تاسو کوم ځای کې ریکارډ کړی؟ دا ما پېښور سټوډیو کې او دا سکول له طرف نه هغو خپل هر څه دغه کړي وو که نه هغو دپاره ما ویل ده او جی ټیک ده. دا راته ووایم زه چې دا ګانا دا ملي نغمه ستاسو اوس په 18 اپریل راځي نو څه ګڼئ چې څومره د دې به تاسو ته څنګه ریسپانس راځي؟ دا به زه اول وایرل کومه خیره زما خپل پیج دی طلحه خان آفیشل د هغې نه به ورکوم نو د هغې لایکس او دا فالوورز هم سیوا دي امید لرم چې شیر به هم شي او مخکې به وایرل هم شي. دا راته ووایه طلحه چې سنګینګ سره تاسو ملي نغمې روانې دي که نه جي نو زیات ریسپانس تاسو ته څه راځي؟ تاسو نعتونه هم وایئ چې ما سکول ټایم کې ویلي نعتونو کې تاسو هم ښه مهارت دی او دغه کې هم ګانو کې هم او په ملي نغمه هم ستاسو روان نو زیات ریسپانس تاسو ته په کم کې راځي چې دې شي کې ستا کمال ډېر زیات؟ ځکه خو ما تاسو ته خبره وکړه چې ملي نغمه زما را روان دي لکه شوق زما د ملي نغمو سره هم دی. نه زه د خلکو ریسپانس حوالې سره یم چې خلک ستاسو څه خوښوي نعتونه خوښوي اواز خو ستاسو بېشکه چې ښکلی دی خو خلکو ریسپانس وایم چې خلک څه وایي چې تاسو ته څه وایي چې یاره نعتونه وایه که ملي نغمې وایه که ګانې وایه بس لکه نیم په نیمه ملي نغمو حل دي او نیم په نیمه سانګز وال دي خو لکه ډېر ریسپانس لکه د سانګز راځي او چې تاسو لکه خپل لکه سانګز ووایئ او مخکې چا ته شیر کوئ. طلحه د نیوز سره خبر کولو ډېره مننه. ډېره مننه جی. دا و جی طلحه محمد طلحه
چې نوې ځوان دی او د سنگینګ سره ډیر زیات شوق دی ملي نغمه مې ویلې د 18 اپریل برازي زمونږ مقصد هم دا و چې موږ د سواد داسې ټیلنټ هم تاسو ته مخې ته راولو چې هغه کې داسې صلاحیتونه دي چې هغه پټ دي چې تخکار نه دي او هغه د خپل صلاحیتونه چې دي نو تاسو مخې ته راولي زمونږ د پروګرام ټیم پای ترسي د نیوز پورو ټیم سره اجازه غواړم د الله پامان